پریتی خیلی دا ویختو ګوره دی رانه خریلي په تماچو یې په دې دي ځای والې ما او بالکل کنډم کړی یم ما سره په جیب کې لاک روپۍ وې د 3 میاشتو تنها مې وه نن سهار وختي راغلي دي په کور باندې ډزې کړي دي په دا ماشومان لګېدو زه یم جلال د صدریاب براګرې او زه راغلی یم نن 400 ته داسې واقعه ما سره شوې ده چې یاره د کسان زموږ د کلي کسان دي او یاره زه هغې ګیر کړی یم او ما نه ویښتم والي د برېت یم رانه والي په تماچو یې په سترګو سترګو په خوله خوله م والي یم بېعزتي یم راله کړې ده غټه بېعزتي یې راله کړې خدای پاک دې د 400 عبدالمصور خان سره خو کړي سچو خان چې د پړانګو چې مونږ سره یې خو کړو مونږ سره یې په دې دونه سخت وخت کې منډه تړله کړه دا جنګ خان زما د دې یو خلاف دی ټیک ته خلاف ستا زما خو نه ما سره صرف یاري دوستي ده الان کې ما ویډیو ورلېږلم نو زما د آیډۍ نه په خپله خوښه کوزه کړې ده او د خپلې آیډۍ نه یې شیر که چې د خپلې آیډۍ نه یې شیر که ما ته هغه ما سره ویډیو ما ته وي ته زما ویډیو شیر که ما ته وي یاره نه شیر کوي مړه وخېجو چې ما وخېجوله دې دې ما ته وي که د دې باره کې لا په کنزلو کې د دې نوم راغلی چې د دې په نوم کنزل زما د خولې نه شوي یا دې پسې ما بدرد ویلي زه ګرم یم زه د هر څه ګناهګار یم خو دی ما سره داسې ظلم زیاتې وکړو چې زه د سیند غاړه کې ګیر کړم په تماچو یې ووالم بیټک په کلو یې داسې راتاو کړم بالکل د زه یې بېحاله کړم بیټک ته یې بوتلم هلته یې م ووالم باقاعده یې راله بېعزتي راله بیله وکړه نو ما ته د دې خبرو او د دې لار د دې احساس وشي چې ما له د دې لار راکړي دغه ویډیو عزیر هلک وکړه او عزیر نواب او سلمان دا درې واړه شریکو دي درې واړو دا فیصله کړې ده او زما یو ملګری ما سره جانصار یې نوم دی هغه هم په تماچو په سر سره والي دی په مخ مخ په اوږو رسا ډزې کړې دی زما ملګري ته خدای پاک بچ کړو الله دې ولې ډېر عمر ورکړي نو هغه ته په ډز باندې خپې ولګېدې هغه زخمي نه دی بچ خدای پاک بچ کړو خو لکه مطلب تا خو زه په خپل نسبت کې وویشتم که نه تا خو په ما ډز وکړو عزیر سلمان او نواب دی درې واړو دا خپل د ماما ترورې زامن دي بس خپل دغه دي بدي ده نو زما خو زه به تا ته قسم قرآن په جومات کې وکړم او به لامبم او دا سړی به ما خو وټسپ هر څه ختم کړي خو د دې یو خبرې دپاره زه به دا وټسپ واپس را دغه کړم ما سره نمبر هم نشته بل چا نه به راولم هغه له به ته په ویډیو کال باندې قسم قرآن ورکړي چې یا د دې د ستاسو د خلافو باره کې د تا سره څه ذکر کړی یا د دې باره کې تا سره څه خبره کړې زه ګرم یم او اوس دې ما ته ستاسو د اړخه څه انصاف میلوي پریتې خیلي دا ویښتو ګورې دی رانه خریلي په تماچو یې په دې دي ځای والې ما او بالکل کنډم کړی یم ما سره په جیب کې لاک روپۍ وې د 3 میاشتو تنها مې وه زه بل ورځ مازدیګر د باړچینان نه رالم زما کور کې مجبوري وه زه رالم بس یاره دي زه د ملګري سره ووتم ملګري ما ته زه د له سیم رالم چې سیم یې راکړو سیم یې م رانه واغشتو او د دې په والو کې بس عمدي ما نه اوښي لاک روپۍ ما نه وتېري ولې زما مجبوري کور کې بیماري وه زه د مجبورۍ راتلم ګنې دې ګرمۍ ته زه نه راتلم د دې ګرمۍ د وجې زه باړچینان کوم 3 میاشتې پس رالم هغه مجبوري وه لاک روپۍ را سره جیب کې وې بس د دې په والو کې ما ته وره عمدي اوښي بل چا سو لټې ووالو یو کس راجوخ نه شي یو راجوخ نه شي څوک خلاصي ته نه پرېښوده زه او ملګري مونږ کم از کم په 4 کسانو باندې رساره کړو مونږ سره خو څه نو هغې تماچو باندې بلوډونه والو په تماچو یې وال کړو په څپېړو یې وال په یار وکې شوی دی بالکل درج شوی دی پړانګو تاڼۍ مصور خان د دې الله جون ورکړي الله دې ډېر عمر له خوشحاله کړي خدای دې ولې د ډېر عمر خاوند کړي هغه ګرفتاري هم وکړې کړې ده او د هغه مو ډېر زیات شکر ګزار یم اوس دې ما ته ستاسو د اړخه انصاف میلو شي چې زما تپوس وکړي خان یو پیره په یارو شو د دې ظلم نه بعد مونږ سره نه ډز کړی نه اخ نه ټوخ
یو شي نه د دې د پاسه نن سهار وختي راغلي دي په کور باندې ډزې کړي دي، که دا ماشومان لګېدلو دا زنانه زه خو به زه پرېږده، که دا زنانه لګېدلې په کور کې ماشومان لګېدلو نو د دې به ما له څه لار خلکو راکوله، خلک به وي خلک به دله زر اوس د باندې ډز ټوپک وکړي او سات پر پسې رینګ وکړي راسه روغه دله کوم. دا روغه داسې اسان کار دی. ما ته د عبدالمصور خان او ستاسو د ټولو د طرفه انصاف میلو شي، ولې ما سره غټ ظلم زیاتې شوی دی، زما بېعزتي شوې ده. زما په کور سهار وختي و چې په ناقه راغو او ډزې را باندې وکړې ښکاره چاره دوباره په دویم ځل هغه نن سهار وختي